نعم نعم إن شاء الله. وبه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال الحقني وعير سيدنا لحقني سيدي رسول الله لحقني عباية بن رفاعي بن رافع بوسط شما پوری رفاعي بن رافع وأنا ماشٍ إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. راتویل جمعی منزل روانم خوشحاله شه داستا قدمونه چې جمعی منزل پی روانی دا فی سبیل الله دی. سمعت ابا عبس یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اغبرت قدماه گرد لگی د په قدمونو د یو کس باندې په لاره د الله کې نو دا په هما دا دواړه قدمان د چې ګردالود دي دا حرام علی النار. نو ګوره فی سبیل الله ویلی دی او فی سبیل الله لکه جهاد ته شامل دی فی سبیل الله ذهاب الی الصلاة تم شامل دی. نو چې منزلم تللی او په قدمونو د ګرد لګی ده نو الله تعالی به دا په اور باندې دا حرامي کی دغه پخې چې گردالود ګرځېدلی دي چې کله ستا دا عمل الله تقبولی او دا د الله د رضا دپاره وي. وفي الباب عن ابي دا ګوره ټول روایتونه دا نه دي چې یو سړی وایي د جمعې منزله لاړم نو پکې مې په اور باندې حرامې شولې زه به اوس هر عمل چې کوم زه به جنت له ځم اور له به نه ځم ځکه دا پښې زما حرامې دي په اور باندې. حدیث کې داسې راغلي دي. ورته ټیک ده دغه صورت دی چې الله تعالی ستا دا عمل قبول کړي او دا عمل ستا کله قبلیږي چې ته خو همیشه دپاره نیک عمل کوونکی خو یې که نه د الله عاصي خو نه که او چې ته عاصي د الله تعالی یې نو بیا دغه عمل خو ستا نه قبلیږي. او ډیر اخلي نو ډیر ثوابونه شول. هغه په خپل د په روایت دلته صرف دا چې دا ګردونه په پریوتل د دې څومره اجر دی. کثرت الخطا خو مخکې راغلی دی چې کثرت الخطا سبب د کثرت د اجرونو دی ځکه په هر خدا باندې ستا ته الله اجر درکوي او الله د له ګناه محوه کوي. وفي الباب عن ابي بكر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى ويزيد بن ابي مريم چې په دې باب کې راغلی دی هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزه وغير واحد من اهل الشام. یو یزید ابن ابي مريم دی کوفی چې پلار د هغې د صحابیو او د هغه ابو مریم کنیه ده نوم یې دی مالک ابن ربیعه. دا یزید ابن ابي مريم سمع من انس ابن مالك وروى عن بريد ابن ابي مريم ابو اسحاق الحمداني او عطاء ابن سائب او يونس ابن ابي اسحاق او شعبه روایات نقل کړي دي. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. دا ګر چې کوم مخکې په پښو لګېدلی او د هغې فضیلت اوس دا فی سبیل الله ستا په سر کې غبار راګېده جامې دې کې د غبار باندې هغه د ګردالو دي شولې د هغې فضیلت بیانوي. وبه حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في
زرع دا توي تعلیق بالمحال چې یو شی معلق بالمحال شي نو هغه شی محال شي نو تب الله تابع ورته نه داخلي تر دې پورې نه داخلي چې دا پي واپس شي په غولانځ کې او پي خو په غولانځ کې نه واپس کیږي نو معنا تب ورته نه داخليږي ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم دانه یوځي کیږي نو په دې روایت کې فضیلت دغه غبار چې په سبیل الله سړی ته ورسیږي دا غي د فضیلت ذکر وشو باب ما جاء في فضل من